بالحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت متعلق دویم درس دا په وو خبرو باندې مشتمل دی چونکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په عربو کې نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتګ نه مخکې د عربو لږ حال هغه ضروري دی او حقیقت دا دی چې کله یو مسلمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راتګ نه لږ مخکې خاص کر د عربو اقوام او احوال اسی په سرسری نظر سره ګوري نو داسې محسوسي کې چې الله رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې نه راواخله د پیغمبر علیه السلام د پیدایش پورې په دغه جزیرة العرب کې څومره یو خاص ترتیب سره الله تبارک وتعالی اسباب مهیا کول دا باندې پیژندل کېږي چې موږ د عربو ستنه حالات مخې ته کړو. نو په دغه مناسبت سره زموږ اولنۍ خبره به د عرب اقوامو تقسیم، بیا دویمه خبره چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابراهیم علیه السلام په الواد کې دی نو د نبی علیه السلام د زندګۍ او د هغو نه مخکې حالاتو اهمیت پر بحال لګي چې موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په ژوند باندې لږ سرسري نظر وغورځوو. بیا درېیمه خبره حضرت ابراهیم علیه السلام خو پیدا کړو او نبی علیه السلام پیدا شوی دی مکه مکرمه کې. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام الواد مکې ته څنګه راغی موږ د هغې تعبیر کوو د حضرت اسماعیل علیه السلام او د هغه د مور قیام په مکه کې. څلورمه خبره د آب زمزم ظاهرېدل. پنځمه په مکه کې اولنۍ کومه قبیله آباده شوې وه د هغو د راتګ وجه څه وه او شپږمه د کعبې تعبیر او د دې درس نه موږ ته څه سبق حاصلېږي. انشاءالله العزیز دې خبرو کې به لږ مختصر خبرې عرض کوم. عرب اقوام هغه مورخین تقسیمه په درېو قسمونو سره. یو ته ویل کېږي عربي بایده په معنا د هلاک باندې. داسې عرب چې هغه هلاک شوي د هغو نام و نشان ختم شوی، بلکې حقیقت دا دی که قرآن کریم د دغه قومونو ذکر نه وی کړی چا ته پته هم نه وه، لکه عادیان، سمودیان، عمالقه، جدیس، امیم، دا داسې قبیلې وې چې دا د اسلام د راتګ نه مخکې بیخي ختم شوي. د دوی نظام هغه د بادشاهتو د شام نه واخله تر د مصر پورې د حکومتونو شریدلي او قرآن کریم کې د دغه قومونو واقعات ځای په ځای تفصیلا ذکر شوي. دویم قسم
د عربي عاربه ده. یعرب بن یوسجب بن قحطان نسب ته عربي عربه ویل کېږي. دې ته قحطاني عرب هم وایي او دا د جزیرة العرب په جنوب کې پاتې کېدل او د یمن بادشاهات اکثر په دیو کې معین، سبا، حمیر دا غټ غټ بادشاهان په دوی کې تېر شوي. درېیم دی عربي عدناني، هغې ته عربي مستعربه هم وایي. د دې نسبت عدنان ته دی. د عدنان نسب چې دی د حضرت اسماعیل علیه السلام ته رسي. دو ته مستعربه په دې وجه باندې ویل کېږي چې د دوی په وینه کې د غیر عربو وینه هم شامله شوې وه او یو نوی لغت د عربو په دغه ځای کې جوړ شوی. دا مختصر تذکره د اقوامو د عربو. نبی علیه السلام په دې عدنان په دې قوم کې پیدا شوی. د دې وجه نبی هم عدناني هم دی، قریشي هم دی او هاشمي هم دی، اسماعیلي هم دی او د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد دی. دا اولنۍ خبره. اوس د نبی علیه السلام پیدایش شو کې په مکه کې شوی دی او موږ دا ووایو چې نبی علیه السلام د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دی او حضرت اسماعیل علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام شو او دا موږ ته معلومه ده چې ابراهیم علیه السلام په عراق کې پیدا شوی او نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې پیدا شوی. وجه یې دې څه وه؟ د هغې لپاره موږ به د حضرت ابراهیم علیه السلام په زندګۍ باندې لږ نظر غورځو. اولنۍ خبره حضرت ابراهیم علیه السلام د طوفان نوح نه 1081 کاله پس پیدا شوی. 1081 کاله پس د طوفان نوح نه وروسته. او حضرت ابراهیم علیه السلام د عراق یو علاقه ده کوثی د هغې نوم دی. په دغه کوثی نوم کلي کې حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا شوی او د دغه کوم ځای کې چې حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا شوی د دغې بادشاه نمرود. دې نمرود د خدای دعوه کړې او د حضرت ابراهیم علیه السلام چې په کوم قوم کې و نو د نمرود د خدایتوب سره سره دغه خلکو به د نور، د سپوږمۍ، د ستورو د دوی عبادت. قرآن کریم کې د هغې واقعات تفصیل سره ذکر ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله پیغمبر جوړ شو د فرات په خوا کې یو علاقه ده اور د هغې نوم دی اور. په هغې کې د دین دعوت شروع کړو. نو ظاهره خبره چې حضرت ابراهیم علیه السلام به اول د دې بت پرستۍ او د دې شرک مخالفت کو. بادشاہ د خبره ورسېده او د هغې صورت دا جوړ شو چې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغو بوتان مات کړل او د هغه بوتانو د ماتولو په پاداش کې حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود ته پیش شو. بیا نمرود د حضرت ابراهیم علیه السلام سره بحث کړی دی. په 3مه سپاره کې د هغې ذکر دی. وی رب خو زه یم ته څنګه د بل رب دعوه کوې؟ نو حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي زما رب چې ربي الذي یحیی و یمیت، زما رب ژوندی کول کوي مړه کول کوي. نمرود هغې دا اوس هم کومه یو کس باندې پانسي ختلې وه هغه یې مړ کړو، هغه یې پاتې کړو. بل عام سړی قتل کړو، یو له مې زندګي ورکړه او بل مې مړ کړو. حضرت ابراهیم علیه السلام پوه دا ډېر کمقل دی. نو فورا یې ورته وویل زما رب هغه ذات دی فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. زما رب چې دی هغه نور د مشرق نه راخېږي، ته د مغرب نه راوخېږي. دلته مفسرین فرمایي چې دې نمرود دا خبره هم کولی شوه چې د مشرق نه یې زه راخېږم ستا رب دې د مغرب نه راوخېږي. خو دا خبره یې ولې نه ده کړې؟ ځکه چې دې نمرود ته پته وه چې که زه دا خبره وکړم نو داسې به کېږي دا نور به د مغرب نه راخېږي. نو ځکه لاجواب وشو په بهت الذي کفر. بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام د سزا لپاره فیصله وشوه او حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې د سېځلو فیصله وشوه او د هغه دپاره عالیشان اور بل کړی شو. الله پاک
حضرت ابراهیم علیه السلام دغه اور محفوظ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. دا د قرآن کریم آیت مبارکه ده. او دلته مورخین فرمایي چې دومره عظیم شان اور چې دغه په هوا کې مرغۍ او په هغه طرف تېرېده نو مراتاو شوه وبسوه دومره د هغې تپو. او حضرت ابراهیم علیه السلام دی په منجنیق پورته ویشتی دی. او چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام دی اور ته غورځو جبریل راغی وی ثبتت دی وکړمه وی نه ستا کار نه دی کوم ذات چې دی هغه مایي نو فورا الله تبارک وتعالی ورته په خپل حکم وکړو بغیر د څه واسطې د فرشتې نه قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. او حضرت ابراهیم علیه السلام ته ټیمه دعا فرمایل ده هغه مورخینو ذکر کړی ده اللهم انت الواحد في السماء وانت الواحد في الارض حسبي الله ونعم الوکیل. دا کلمه حضرت ابراهیم علیه السلام په دغه موقع باندې ویلې. په دغه اور کې حضرت ابراهیم علیه السلام سالویه خو پاتې شوی الله تبارک وتعالی صحیح سالم پاتې کړی. او بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د اور سالم راووت پلالم دعوت ورکړي چې دا کم کار چې ته کې دا بوتان خو نه سره پیدا ورکولی شي نه څوک د نقصان نه بچ کولی شي. د پلار د طرفه سخت جواب میلاو شو. حضرت ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو د هجرت. د حضرت ابراهیم علیه السلام د تره لور وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها هغې ایمان نه وړه او حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې سره نکاح وکړو. هجرت نه پس په دې هجرت کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د ده وراره حضرت لوط علیه السلام هم بیا الله پاک حضرت لوط علیه السلام ته نبوت هم ورکړی. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د عراق نه بابل ته بیا د شام علاقې حران ته بیا فلسطین ته بیا مصر ته حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تبارک وتعالی د دین دعوت رسولی دی. مصر کې واقعه راغله د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. د مصر چې کوم بادشاه وغیره به د هغه زمانې فرعون به ورته فرعون باندې مشهور د ده خپل نوم تولیس سنان بن علوان د ده خپل نوم. دغه فرعون بادشاه چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د حضرت ساره د حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبو تعلق خبرې واورېدې نیت ورته خراب شو. آسو پورې په بد نیت اراده وکړه په حضرت ساره باندې لیکن الله تبارک وتعالی د هغې په دعا سره یو روایت دا دی چې دغه کلمه حضرت ساره هم ویلې وه حسبي الله ونعم الوکیل. دغه فرعون لاسونه درې پیرې شل شول لاس پې بېکاره شو. نو دې بادشاه ته پته ولګېده چې دا خامخا دا خو خاص خلک دی. نو حضرت ساره یې پرېښوده او حضرت ابراهیم علیه السلام یې خپله لور هاجره دا وکړه په نکاح باندې. د هاجرې باره کې دوه اقوال دي. یو قول دا دا د هغه وینځه وه خو زموږ د هندوستان یو عالم دی هغه په دلایلو سره دا خبره ثابته کړې ده چې حضرت هاجره چې دا د دغې بادشاه خپله لور آزاده ښځه وه وینځه نه وه او دې ته هاجره ولې ویلی کېږي. دې کې دوه اقوال دي. یو دا اصل کې وه غاجره چې کله دا عربو ته راغله نو دا غین په ها سره بدله شو نو هاجره شو. او دویم قول دا دی دا هاجره په بدله کې ورکړل شوې وه چې دا بادشاه ترې متاثره شو د حضرت ابراهیم علیه السلام نه او د حضرت ساره نه. نو دا یې په تحفه کې په طور د اجرت باندې اجر باندې ورکړه نو هاجره مشهور شو. بیا د کثرت استعمال د وجې نه مشهور شو په هاجره باندې. حضرت ابراهیم علیه السلام د دې واقعې نه پس د مصر نه واپس راغی فلسطین ته. فلسطین کې قیام وفرمایو. څه وخت پس الله پاک د هاجرې له زوی ورکړو نوم یې هغې له کېښود اسماعیل. چونکې مخکینه چې کومه بیبي وه حضرت ساره هغه په دغه ځای کې فلسطین کې پاتې شول یو خاص حکم تحت. بعضې روایتونه داسې دي چې د ساره حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي چې دا له دې ځای نه لرې کړه او مشهور قول دا دی چې د الله تبارک وتعالی حکم وکړو. بهر داسې اسباب تیار شو چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تبارک وتعالی په حکم باندې خپله دغه بیبي ساره چې دا فلسطین کې پاتې کړه او حضرت هاجره او په هغې کې حضرت اسماعیل علیه السلام دی را روان کړل په سفر باندې روان شو او مکه مکرمه دا تک تور ګټې وې کمران غرونه په دغه ځای کې بس یو دم ودرېږي
کم ځای چې خانه کعبه ده زمزم اوبه چې په کم ځای کې راوتې دي دغه ځای کې یوه ونه وه د دغې خوا دی کې پاتې کړه په تیلې کې ورسره څه کجورې وي او مشکیزې کې ورسره اوبه دي حضرت ابراهیم علیه السلام د خپله بیبي حضرت هاجره او حضرت اسماعیل په دغه ځای کې پاتې بیبي چې ګوري چې دا خو داسې ځای دی لک دک صحرا ده ونه نشته بوټی نشته انسان نشته آبادي نشته په دې خوشي ځای کې موږ څه کوو حضرت ابراهیم علیه السلام اوښې د وخت را روان شو دا بیبي مې سره روانه ده او بار بار تپوس کوي ته موږ څه د پاتې کوې موږ ولې پاتې کوې دا یو مقام دی هغې ته معلا ویل کېږي اوس د جنت المعلا وایي جنت المعلا ورته په دې وجه باندې په دې حرم په خوا کې اوس هم شته هغه د مسلمانانو قبرستان دی هغې ته جنت المعلا وایي دا معلا په معنا د اوچت ځای باندې چونکې سیلابونه به راتلل نو په دې کې دوه ځایونه یو ته معلا وایي بل ته مسفله وایي اوس هلته کې یو محله ده هغې ته محله مسفله وایي دا کم کسان چې تللي هغو ته به پته دا مسفله لاندې ځای معلا اوچت ځای د دغه معلا پورې حضرت هاجره پسې لاړه تپوس چې کوي ته موږ ولې پاتې کړې حضرت ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکوي اخر هغه تپوس کوي چې دا خو د الله پیغمبر دی دی خو څه کار د الله تبارک وتعالی د حکم نه بغیر نشي کولی الله امرک بهذا آیا دا حکم د الله پاک کړی دی نو حضرت ابراهیم صاحب فرمایا ان الله امرني بهذا مته الله پاک جو کړ دی نو هغه فرمایي اذن لا یذيعون بس چې الله پاک فرمایلی دي موږ به الله پاک نه ځای حضرت ابراهیم علیه السلام لږ راووت او چې کله د خپل بیبي او د خپل بچي د نظر نه واوښت یو خانه کعبې ته رامخ کړو خانه کعبه لا تیاره نه وه هېڅ هم نه و بس خوشه میدان البته د خانه کعبې په ځای یو خس کې دم غونډه کې ډېره کې غونډه کې وه دعا وکړه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون دا دعا فرمایا الله ما خو د خپل ارواد په دې چې لږ دک سارا کې پرېښودو دا شړه ځمکه ده ستا د کور په خوا کې چې عزتمند دی هلته مې پاتې کړو یا الله ته داسې کې چې مونځ قایموي او خلک دې ته رجوع کوي او دوله قسمه قسمه رزق ورکړي اوس دا سوچ کوئ حضرت ابراهیم علیه السلام څومره غټ امتحان بیا د حضرت ابراهیم علیه السلام په بیبي په حضرت هاجره باندې څومره غټ امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام لاړ فلسطین ته حضرت هاجره پاتې شوه د خوراک کاسو څه وخت پسې ختم شو حضرت اسماعیل علیه السلام وړوکی ماشوم دی ان تر دې چې د هغه د خوراک بندوبست هم ختم شو نو حضرت هاجره بعضې علما فرمایي چې کله ماښام شو لږ دک سارا وه نو د زناورو اوازونه راتلل نو حضرت هاجرې اواز کړ چا ته اواز وکړم انسان خو و انسان خو نه نو حضرت هاجرې اواز وکړو وی ای زناورو واورئ زه د الله پاک د خلیل حضرت ابراهیم بیبي یم او زما سره زما زوی اسماعیل دی موږ د الله په حکم دلته کې پاتې شوي د دې اواز سره الله تبارک وتعالی تمام زناور خاموش شو او داسې کېناستل لکه گویا کې په دې ډیرکو باندې منظري یو شی بل شی لکه چې دا د دوی حفاظت کوي بیا څه وخت ورځ دوه درې وروسته د خوراک انتظام ختم شو څه نه نو حضرت هاجره حضرت اسماعیل السلام پاتې کړو د صفا د مروه په دې منځ کې او په خپله یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري څوک ښکاره شي څوک په نظر راشي نو کله به صفا ته خطه کله به مروه ته خطه نو چې کله به صفا نه به روان شو مروه ته نو دې خو به رامخ کړو چې حضرت اسماعیل السلام په نظر راځي هغه به یې وکتل څوک په نظر نه راته به بیا به یې منډه کړه صفا طرف ته دا اووه چکر یې هغې ووالي په اووم چکر باندې ورته اواز وشو وی جاء الغوث ستا مدد راغی دې چې شاته وکړه څه نه ښکاري بیا اواز وکړي ته څوک زموږ سره مدد وکړئ نو حضرت اسماعیل علیه السلام ته وکتل چې د هغه د خپو لاندې اوبه شروع شوي حضرت جبریل راغلی و الله پاک ورته فرمایي د خپل وزر په دې باندې په خپو کې ووهه چې د دې نه اوبه شروع شي اوبه راووتې حضرت هاجرې منډه کړه او دغه اوبو ته یې بند جوړ زم دیلو زم ودرېږه نبي اسلام فرمایي که هاجرې دا خبره نه کړې دا زمزم اوبه به ډېر چلېدلې بهرحال لږ د هغې برکې جوړ کړو اوبه راښکاره شوې الله پاک په زمزم کې
ډېر برکتونه غورځولي ډېر زیات. یو د حضرت جبرئیل علیه السلام د وزر ابیزش دی پکې. دویم د حضرت اسماعیل علیه السلام د خپو مګل دی پکې. دریم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین وبرا واسه ویس کړي او بیا هغه به په هغه روز واپس واچولې جوټه او هغه یې کوی ته واچولې. درې برکات دي پکې. د دې وجه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفي به شفاء الله. الله پاک دې زمزم کې دا خاصه دي خو د کم مقصد د پاره اس کې دا الله پاک هغه درکې کده شفا د پاره کې الله پاک شفا درکې. و ان شربته لشبعك اشبعك الله. او کته د مرګ د پاره الله پاک تعامل کی. و ان شربته ليقطع ظمأك کته د خپل تند به خدمه قطعه الله. الله پاک باندې مستاغه تند خدمت کی. وهي حسمه جبريل وسقي الله اسماعيل. دا الفاظ حدیث مبارکه دي. دا د جبريل د وزر او د حضرت اسماعیل سره د بعد د الله تبارک وتعالى د سکاک د بندوبس وبدي وبراکار شو. دا زموږ درېمه خبره وس درېمه خبره هم په دې چې نن دا وشو چې حضرت هاجره او اسماعیل په مکه کې څنګه پاتې شو او نسل څنګه په مکه کې خور شو. د زمزم متعلق هم خبره وشوه چې الله پاک رحم وکړو دا زمزم په دې کې راښکاره شو. وزمو پنځمه خبره چې دا کومه قبیله چې قبیله جرهم وته وي دا دلته کې څنګه راغله. د دې متعلق فرمایي په جزیرة العرب په جنوب کې یو بادشاهت قحطانی مملکت سبا انوم باندې 800 کاله دا چلیدلی او د حضرت عیسی علیه السلام نه 900 کاله مخکې دا بادشاهت جوړ شوی او دا قحطان بن عابر دا د حضرت نوح علیه السلام په الواد کې یمن ښار د آباد دا خبره دې پورې کوو چې دا قبیله جرهم دلته کې راغله دلته کې بیا باقاعده یو ښار جوړېږي کله جوړېږي څنګه جوړ شو. دغه یمن بادشاهت جوړ شو او دا په دې کې بادشاهت شروع کو پوره علاقې فتح کړې. د دن وسیو سبا دغه نوم سبا هغه به ډېر مشهور شو. ډېرې علاقې ډېر ملکونه هغه فتح کړل. مضبوط حکومت یې جوړ کړ. مضبوط حکومت د معارف په خوا کې دی ډیم جوړ کړ. موږ ته ډیم وایو. قرآن کریم کې د هغه تعبیر شوی په سد سره د معارف د دغه بادشاهت دارالخلافه وه. د دې نه هغه 12 نهرونه ویستي دا ټول یمن د هغې نه څو سیراب شو. په دې یمن کې خوشحالي راغله، کاروبار شروع شو، مالداري شروع شوه، په خلکو کې دولت سیوا شو. بیا د هغه نه پس حمیر د هغه بادشاهت کې تېر شوی حمیر هغه هم ډېر مشهور شوی، په تاریخ کې ډېر مشهور دی. د هغه وسې بیا جوړ شوی توباع. توباع ډېر مشهور دی په تاریخ کې، ډېر غټ بادشاه دغه جوړ کړو. او بیا د توباع زوی صعب د هغه دی صعب. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا صعب چې دی کوم چې په قرآن کریم ذوالقرنین په نوم باندې یادېږي دا هغه ذوالقرنین صعب دی. د ډېر مشرق او مغرب ملکونو د فتح کړو. بهرحال دغه معارف چې سد معارف ورته ویل کېږي دې خلکو کې د دوی په نهم پوښ کې چې ملکې بلقیس راغله په نهم پوښ کې دا خلک ډېر مالدار بلقیس مسلمانان شوي وه لیکن په دې قوم کې هغه ناشکري کفر پکې پروت و. دومره ناشکري پکې وه چې کله کله یې خاص سخته راغلی چې د مشقت راغلی چې د موږ باندې سخته ولیدې د ډېر غرور تکبر د وجه مې دا خبره کوله. الله پاک هغه سد په دوی باندې مات سد معارف ورته وایي. ون معارف خال و نام و نشان ولا خدم. نو کومې قبیلې چې هلته کې وې څومره دا اوبه را جمع شوې وې نو اوبه چې پر ځای راټینګي چې کله خونې شي ورکې شي اوبه وچې شوې. دې قبیلو هجرت شروع کړو یو طرف ته اصل عرب هغه دا و. دوی یو طرف ته بل طرف شروع کړه چې کوم ځای کې اوبه یې ډک شوه د کراوه څخه د اوبو نه بغیر خو زندګي نه شي تېرېدی. د هغې لپاره دا جرهم قبیله چې وه دوی د مکې په یې طرف باندې مخکې به سفر به یې کوو
دو په صحرا کې وکتل چې مارغان ګرځي په یو ځای کې. نو څه کسان یې ولیکل چې دا مارغان خو مخکې دلته کې نه وو، اوس دا مارغان دلته څه کوي؟ وایي دا دلیل د دې خبرې دی چې د اوبه دي. کسان یې ولیکل هغه وکتل چې واقعي یوه زنانه ده او هغه ماشوم دی او د اوبو په خوا کې اوسېږي. هغه قبیله جرهم غونډه راغله او حضرت هاجرې ته درخواست کوي. ګورې باوجود د دې نه چې صحرا ده ښه زورورو او قد و قتال په عربو کې عام و امن و امان نه و، لیکن ګورې الله پاک یو نظام جوړی. دې قبیلې حضرت هاجرې ته درخواست وکړو چې موږ د اوبو دپاره راغلي وو، اوبه نشته، نو که تاسو ته زموږ د اوسېدو دپاره ځای راکړئ نو ښه به. نو حضرت هاجرې ورته وفرمایل چې ټیک ده داسې به وشي، لیکن دوه شرطونه به یو شرط دا دی چې په اوبو باندې به ستاسو ملکیت نه وي، اوبه به زموږ وي، تاسو پاتې کېږئ ټیک ته اوبه استعمالوئ، ملکیت به زموږ دی، زما د بچي وي. او بل روایت دا هم دی چې حضرت هاجرې ورته وویل چې تا په دې څه معاوضه هم ورکوئ. هغوی بلکل ورکړه، موږ تیاري هم دې ته. دا قبیلې جرهم ته آباده شو. حضرت اسماعیل علیه السلام په دې کې لوی شو، چونکې د حضرت اسماعیل علیه السلام خپله ژبه سوریاني وه. د دې عربو نه عربي زده کړه، ځکه ورته عربي مستعربه ویلی کېږي چې عجم او عرب یو ځای شو، نوی لغت جوړ شو. بیا حضرت اسماعیل علیه السلام په دې قوم کې واده هم کړی دی. بخاري شریف کې یو حدیث دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام یو پېره راغی، حضرت اسماعیل علیه السلام نه و، د کور والا سره میلاو شو. هاجره بیبي وفات شوې په دغه ځای کې. تپوس وکړو چې اسماعیل څه شو؟ یو ښکار له وتی دی. وایي ته څوک یې؟ زه د هغه بیبي یم. وایي کور حال ګزران څنګه دی؟ وایي چې ډېر بد حال دی، د خوراک څښاک څه نه وي، اکثر ډېر فریاد و. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل چې زوی دې راشي، ورته ویل چې یو کس راغلی او دا خبره یې کوله چې د خپل کور چوکاټ دې بدل کړه. حضرت اسماعیل چې راغی تپوس وکړو څوک راغلی و؟ او یو بابا راغلی و. وایي صحیح وي. وایي هغه دا خبره کړې د خپل کور چوکاټ بدل کړه، بس یا چوکاټ دی، طلاق ورته ورکړو. بیا دویم واده د قبیله جرهم نه د دوی سردار مزاز بن عمر د هغه نوم، هغه ورته خپل لور ورکړه. حضرت ابراهیم علیه السلام څه وخت بیا راغی، اتفاقي طور بیا د اسماعیل علیه السلام نشته. دا دې بیا تپوس کوي چې ته څوک یې؟ هغه زه خو ته څوک یې؟ زه خو د هغه بیبي یم. وایي هغه څه شوي؟ ښکار له وتی دی. وایي د کور څه حال ګزران دی؟ الحمدلله ډېر ښکلی وخت تېرېږي، ډېر ښکلی نظام دی، خپل عبادت باندې لګېږو، د الله پاک بندګي او د الله پاک عبادت کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې اسماعیل راشي ورته ووایه چې د کور چوکاټ دې برابر دی. چې کله د اسماعیل علیه السلام واپس راغی، تپوس یې څوک راغلی؟ وایي او یو بابا راغلی و، دا خبره یې کړې وه. وایي دا زما پلار و، هغه خبره یې تا ته کړې ده. نو حضرت اسماعیل علیه السلام په دې ځای کې قبیله جرهم پاتې شوه او د هغو سره واده وشو. 12 زامن الله تبارک وتعالی حضرت اسماعیل علیه السلام له ورکړل. د حضرت ابراهیم علیه السلام راتګ د فلسطین نه دې ته څومره وخت شوی دی؟ د دې صحیح تعین نشه، البته څلور مرحلې داسې دي چې هغه کنفرم دي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات ته راغلی دی. یو چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو، مشهوره واقعه ده، هغه خوب په وخت کې راغلی. دویم دا کوم چې دوه پیرې ما بیان کړو حدیث دغه دی. او دریم چې کله د بیت الله شریف د تعمیر دپاره راغلی. نو زمونږ ورسره شپږمه خبره هغه ده چې د تعمیر د بیت الله څنګه شوی. چې کله د حضرت اسماعیل علیه السلام عمر چې و هغه 14 کاله شو، حضرت ابراهیم علیه السلام راغی، حضرت اسماعیل علیه السلام د زمزم په خوا کې ناست دی، غشي رغی. حضرت اسماعیل علیه السلام خپل پلار ویلو، سلام ورته وکړو، میلاو شو. وایي بچی ته خو یو کار راغلی مې حکم کوئ؟ وایي الله پاک د تعمیر د بیت الله حکم کړی دی. تعمیر د بیت الله په څنګه جوړېږي؟ بس څنګه چې الله حکم دی. حضرت ابراهیم علیه السلام الله پاک ته وفرمیل یا الله دا خانقاه څنګه خو دا خو پټه شوې ده، بنیادونه پټ شوي دي. الله پاک ته وفرمیل وریځ به راشي، وریځ به راشي چې څومره وریځ سوری په ځمکه باندې حق د بیت الله بنیادونه دي، هغه د کوټه خانقاه به جوړوي. وریځ راغله په کوم ځای چې د هغې سوری راغی، په هغه ځای کې دیوالونو بنیاد شروع شو. حضرت ابراهیم علیه السلام به دیوال چوته
حضرت اسماعیل علیہ السلام ولا کانی وړ غټي بوله وړي چې بنیاد لک څوک شو قوازه پکار شو قوازه حضرت ابراهيم علیہ السلام الله پاک یا الله قوازه پکار دا الله پاک یو غټ راوړي کله په دې کډه باندې ودرې کړه سره تابع ده دا متا خېږي و چې کوم مقام ابراهيم علیہ کوم غټه دا هغه غټه حضرت ابراهيم علیہ السلام باقي باندې ولاړو ا دیوال چې وسمو چوتاو دونو باغټ پدې دي چې کله به خدای کو کله وراتو کله پکې د خانه کعبه دیوال نه هغه تیار شو په دغه ټیم کې حضرت ابراهيم علیہ السلام دعا کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نیک عمل خو شو یا الله زموږ قبول کړي نیک عمل په وخت کې د عقیده قبولیت فالو پکار دی بیا الله پاک د تعمیر د کعبه چې وشو الله پاک حکم وکړو وس आवाज وکړو اذن فی الناس بالحج یاتوکا قرآن کریم ایت مبارکه د حج لپاره اعلان وکړه وس د حج اعلان څنګه شوی دی یو قول دا دی چې په دې کمر باندې حضرت ابراهيم علیه السلام ودرېدو او خلق د حج اعلان وکړ الله تبارک وتعالى ټول دنیا ته ورسول دیم قول دا دی په خوا کې جبل ابي قبیس دی او جبل ابي قبیس دا هغه برکت او فضیلت والا غر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اولنې غر دی جبل ابي قبیس اول جبل وضع فی الارض پس مکه باندې اولنې غر چې خوده شي هغه جبل ابي قبیس دی و چې کوم بالکل د خانقاه په خوا کې کم د بادشاہ چې کوم محل د قابل جبل ابي قبیس ټول توسیقي او هغه نه ورانی دا کله جبل ابي قبیس دیم قول داو دریم داو چې الله تبارک وتعالى حکم وکړو تعرفات تلاشه د هغه ځای اعلان وکړ نو حضرت ابراهيم علیه السلام د هغه ځای اعلان وکړو او د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او د الله رب العالمین د دین دعوت د حج ټول دنیا ته ورسېد د دې درس په موږ ځای شو نو واقع واوریدا د حضرت ابراهيم علیه السلام ژوندۍ سستري نظر مو باقي باندې وکړو زمون لپاره په دې کې څه سبقونه دي څه هدایت دي چې باقي باندې عمل کوو د ټول اول دا د حضرت ابراهيم علیه السلام داغه د بیبي داغه امتحانات وګورئ الله پاک رسول امتحانات ورته خو د دې امتحانات باوجود د حضرت ابراهيم علیه السلام امتحانات ولې سلسله ده د خاندان مخالفت او د ملک مخالفت او د قوم مخالفت او هجرت کول بیا خپل بچي په خپل بیبي په دې کې پر خودل بیا د هغه زمخه لپاره پرېدل دا یو لوی داستان دی د دې امتحاناتو باوجود تکلیفونو مشقتونو باوجود حضرت ابراهيم علیه السلام د الله دین نه پرې خو دی مونږ ته دا سبق دی چې الله تبارک وتعالى دین په هیڅ حال پرې خو نشتی فتبعوا ملت ابراهيم حنیفا د حضرت ابراهيم علیه السلام د دین تابعداري وکوي په هر حال باندې که تکلیف راځي پریشانی راځي د امتحان د الله پاک پتا سپار دویم حسبنا الله ونعم الوکیل متپته ورګي دا کلمه دا فائدہ مر کلمه ده د مشقتونو د پریشانو د دین وروستو په دې ټیم کې دا کلمه ډېر کار عمل ده د دې وجه نبی عليه السلام یا صحابه چې کله سخت راغله داسې کلمات ویل دي قران کریم کې د دې تفسیر شته حسبنا الله ونعم الوکیل نو موږ دې کله سخت تکلیف دا الفاظ دی او وظیفه حسبي الله یواجب وای اکه جمع حسبنا الله ونعم الوکیل وای دریم دا چې یو انسان نیک عمل وکړي لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام نیک عمل وکړو کہ بیت اللہ شریف تیار کو لیکن جب دا اللہ پاک سوال گئی ربنا تقبل منا یا اللہ زمنے قبول کی یا اللہ زمنے قبول کی نو ہر نیک عمل چی وکو بیا بداغی دا قبولیت سوال دا اللہ پاک دا کچھ یا اللہ دا نیک عمل میں کرے زمانے قبول کی سلورم دا چی بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف رغی حکم چاہتا شوئے دا بیت اللہ شریف دا خان دا جوڑا بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خو حضرت ابراہیم علیہ السلام با دین نیک کار کی ځان سره خپل دی حضرت اسماعیل علیه السلام ورګره کوي نو موږ ته دا سبق دی چې په نیک کار کې ځان سره خپل اولاد خپل رشتہ داران په نیک کار کې ځان سره مرګري کو دا سنت د ابراهیم علیه السلام دی بل حج دا سنت ابراهیمی دی او په دې امت کې فرض دی هغه تفصیل اوس مقنن آب زمزم دا شفا ولا وبدي آب زمزم شفا ولا وبدي او دا کوم حدیث چې بیان شو چې په کوم نیت باندې وس کې شي الله تبارک وتعالى مرض نه شفا لپاره اسکی الله پاک شفا درکړي د تندې ماتولو د پاره اسکی تند بدی باقی د خوراک په استعمال الله بنیت باندې کې الله پاک باندې مړی دعا ذکر کې الله پاک له توفیق ورکړي د حج موږ یو شپه اراده یو دا چې موږ سهار موږ په امام پسې کو
موږ انتظار وکړو اتفاقا چې د مانځه ټیم راغی واړه بولل ما سره مرګ چې خدای په کوڅه وګم اوس کله دې ځای وځم بهر د اودس ته وځم اودس ته کزم نو زما خدای دې ډکېږي نو زموږ سره کم چې کم د حج بشر وکړه اجه دا خبره دی بالکل چې زمزم به د کم مقصد لپاره وسکي حق الله تبارک وتعالى دی ما دې دا لږ زمزم وسکه ما مال وړه ګول لګې ما زمزم راکې ما دې په دې نیت وسکا چې الله تبارک وتعالى د وړه ګول دباو کم کی ما وسکه الحمدلله اشراق امر باندې تاسو دعا مو کو بقلا درو دا د زمزم پیدي بل د صفا او د مروه سعی چې دا یو نیک عمل دی الله تبارک وتعالى دا هر عمل هغه جاری او ساری ساتنه دی شاته لوی قرباني وي امتحانات هغه امتحانات نه پس الله تبارک وتعالى موږ قبولیت ورکو او دا یو صدقه جاری د نصاب لپاره ده موږ نو دې څه پکار ده چې موږ دې عمل کو چې هغه صدقه جاری الله رب العالمین دې عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین